پروګرام نه خوندونه الی د پښتنو په قطر کې جان امانه شخصیت د پښتنو پریزیډنټ عبدالجانان بنگش چې د اکټیویټیز د خپل وطن دپاره هم چې دی د چانه کمی نه دي خو په قطر کې هم د پښتنو لا یو لوی عزت او ویاړ ورکړی دی. جانان صاحب په خیر علي. السلام علیکم. زه تاسو ته په خیر وایم چې ځل بیا راغلی بیا په خیر راغلی. جانان صاحب د لیټ راتلو وجه څه وه؟ یاره زه خو لیټ نه راغلم ما ته لکه کوم ټایم یې راکړی خو ما خبره لکه کس په خپل وخت راشي ښه وي. جانان صاحب دا وخت په خلیج دنیا کې پوره پښتانه زموږ په سکرین تاسو براهي راست ګوري. د پښتنو خوش قسمتي هم وایو او بد قسمتي دا د خپلو بچو نه لرې دي. وطن کې ډیولپمنټ نشته. قطر ته که موږ وګورو دلته شیخ تمیم کوالټي دا ده چې قطر له یو ترقي ورکړې ده. نو د قطر ترقي خو دا خو پاکستان کې به دا څنګه امپلیمنټ کوو دا هر څه هلکه که ما به د پښتنو دپاره خبره کوي خو لکه مثلا تا ما ته د خوښه ده چې ما ته غدار څوک ووایي که غدار ته وینو هغه ته به نه ځو ولې که پښتنو دپاره مو خبره کوو خو بیا غدار یو. نو دا داسې کار دی چې پښتانه خپله نه جاړي چې مور ته بچی وجاړي نو پی ورکړي که خبره ته بچی ونه جاړي نو مور پی نه ورکړي هغې څخه آرام سره اوده پروت دی لږ لږې جړلې خبره پې نه شو کولی خبره جړلې دي خو هغه جړه ته نه وایي. نو موږ پښتانه خپله پاتې یو په دې شي باندې سره پات شو نن یو شو مخ ویلې د مخکې دا خبره تاسو ته کړې مخکې انټرویو کې م کړې زه پښتانه که څومره پر راپا نه سیدو نو موږ به همداسې کېږي. جانان صاحب که موږ وګورو د شیخ تمیم المجد کوالټي دا ده چې هغه د قطر د پوره دنیا ټوریزم سپاټس کو په 2022 کې انشاءالله امید لرو چې قطر نور ترقی وکړي. تاسو څه ګڼئ دا وخت چې کوم اکټیویټیز روان دي سخته پیراله نو کار خو نه دی ودرېدلی؟ نه ګوره دغه یو سوچ دی هغه خپل قوم دپاره سوچ لري هغه ځان دپاره سوچ نه لري هغه ځان قرباني خو خپل قوم دپاره کوي لګیا دی او نن هغه خپل قوم ښایسته کو په دنیا کې ودرولو چې یاره که ما باندې ګیر چپې نه پابندیان نه دي خو د خپل قوم چاته ټیټ نه کو خپل قوم یې ودرولو او که دا لګیا دی خپل قوم دپاره لګیا دی محنت کوي. موږ کوم ده هر یو کس کوم دغه خپل ځان له کوي. ته اول سوچ وکړه چې یو کال وشو په دو باندې راغلي دي پاکستان نه کوم یو منسټر راغلو چې یاره ما ته پاکستان نه دې ټیم کې دا فایده والو نه یو نه درغلی پاکستان د شي لپاره. مننه عبدالجانان بنگش صاحب چې زمونږ د سر تاج او یو درون ملګری چې د پښتنو د اعزاز دپاره چې دی د هغوی یو ښه کردار دی.